امریکا کې یو سړی او یو زنانه و. امریکا چونکې د یهودو ملک دی، کفار دی، هلته مسلمانان ډیر کم دي، نو یو سړی و هلک و، هغه په امریکا کې په یو کمپنۍ کې نوکر و، هلته به کار روزګار کولو. په هغه کمپنۍ کې د سره یو زنانه هم وه، هغه عیسایانه وه، د عیسائی مذهب سره د هغې تعلق و. وایي دې دواړو په دې کمپنۍ کې کار کولو، ورځې شپې به تېرېدې، وخت تېرېدو، د دې مسلمان هلک او د دې عیسایانې په خپلو کې تعلق جوړ شو، ملګرتیا یې جوړه شوه. بیا دا ملګرتیا مخکې تله د دې د واده پروګرام برابر شو. دې مسلمان ورته آفر وکړو چې زه به تا سره واده وکړم. مسلمان خپله مسلماني پرېښې وه، دا مسلمان رو رو د دې عیسایان نه متاثره کېدو. په کار خدا وه چې دا عیسایان د مسلمان نه متاثره شوی وه، ځکه مسلمان ته خو الله ډېر اوچت شان ورکړی دی، مسلمان ته خو الله قرآن ورکړی دی. خو دا قصه الټه وه، دا عیسایان چې دا الګ به د عیسایان نه متاثره کېدو، دې سره محبت پیدا شو، د واده افر یې ورته وکړو. نو دغې جنۍ ورته وویلې چې ټیک د تا سره به زه واده وکړم، خو په یو شرط، ته به ما پسې خپل مسلمانان خلک نه راولې، زه به تا ته نه ودېږم بلکې ته به ما ته راودېږې، بس ته به راشې زما کور ته او بس زما ستا واده وشم او ته به خپل ژوند تېرو. دې هلک ورته ویل چې زه ټیک ته نو. دا هلک چې کله د دې عیسایانې کور ته تلو، نو ځان سره یو قرآن واغستو، ولاړو، قرآن یې واغستو، بس هلته کمره کې کېښودو. د واده ډېر وخت تقریبا 5-6 میاشتې تېرې شوې. یو ورځ دا هلک لاړو خپلې ډیوټۍ ته بهر ووتو. دا عیسایانه چې دا دی د صفایي والا چې کوم هغه خلک یې بنګیان ورته وایي که څه ورته وایي، هغه یې راوستو خپل کور یې پرې صفا کولو. د تعلیم یافته خلکو کې دا کار دی، دی چې یو کتاب راوړي بازار نه، د هغې مطالعه وکړي، بس هغه بیا ډسبین کې لړه کړي، کباړي باندې خرڅوي، بیا دوباره هغه نه پړاوئ. واحد قرآن د الله کتاب داسې دی، ځکه د دنیا کتابونه داسې دي که دا یو ځل وګورې نو بیا چې ګورې خوند نه درکوي. د الله کتاب قرآن واحد داسې کتاب دی، دا چې یو ورځ وګورې، یو ورځ به یو رنګې خوندي، بله ورځ چې ګورې بله ورځ به د هغې نه زیات خوندي، بله ورځ چې بیا ګورې د هغې نه زیات خوند به وي. نو دغې هلک دا قرآن راوړی په دې خپله کمره کې ایښی و. دا چې کله بهر ووتو نو د ښځې یا بنګي راوست او کور یې پرې صفا کولو، ټول کتابونه چې څومره و هغه په دې ډسبین کې لړه کړه، ایران ته لړه کړه. دا جینۍ را دننه شوه، د دې هلک په کمره کې ګرځي صفایي کوي، نو دا قرآن یې راواغستو، دی په ډسبین کې لړه کړو، ایران ته یې وغورځولو. هلک چې کله کور ته راغو، ویې کتل چې کور خو صفا شوی دی، حالات بدل دي. جینۍ ورته وایي چې ما خو سړی راوستی او کور مې صفا کو، او څومره زاړه کتابونه چې وو مونږ نه پالتو وا ټول مونږه بهر لړه کړه او صفایي مو کړه. هلک ویرېدو، په زړه کې یره پیدا شوه، او ورته وایي زما په کمره کې یو کتاب و، خو به تا نه به یې لړه کړی که نه، خو به دې نه یې غورځولی ګن ته، ډیران ته. دا جینۍ ورته وایي ولې نه، ما خو ټول کتابونه وغورځول. هلک ورته وایي چې دا تا څه وکړه، خو زما د الله کتاب و، اخو د الله قرآن و د الله کلام و، زما مذهبي کتاب و، اتا څنګه وغورځولو؟ جینۍ ورته ناشنا جواب ورکوي، وایي هغه ستا د رب کتاب و، ستا د رب کلام و، ستا مذهبي کتاب و. په دې 6 میاشتو کې چې زما او ستا واده شوی، ما خو یو ورځ مو نه کتلی چې تا راغسې او تا د هغې تلاوت کړی یا تا پړو کړی. هلک ډېر زیات ملامته شو چې دا خبره خو صحیح ده. زر زر را منډه کړه، راغو ډیران کې ګندونه مندونه واړول، قرآن یې ترې اوچت کړو، د خپلې سینې سره یې ولګول او ډېر زیات یې وژړل چې یا الله دا ګناه د دې عیسایانې جنۍ نه ده، دا ګناه زما ده. ما که چېرته دې کتاب سره مینه کړی وی، ما په دې 6 میاشتو کې دا د الله کتاب دا قرآن ما راغستی وی، ما د دې تلاوت کړی و، ما د دې قدر عظمت کړی و، نو نن به دې جنۍ دا ډیران ته نه غورځولو. نن که مونږ او تاسو وګورو، هر طرف ته د قرآن بې ادبي کېږي، د قرآن بې عزتي کېږي. د هغې د ټولو نه غټه وجه دا ده چې مسلمان د قرآن قدر عظمت پرې ایښی دی. قرآن ډېر د عظمت والا کتاب دی، د قرآن قدر کول پکار دي، د قرآن روزانه تلاوت کول پکار دي. زه د ټولو کتونکو اوریدونکو ته دا خواست کوم چې یو وخت په کور کې دا مقرر کړي او یو خاص ځای قرآن دپاره مقرر کړي، یو خاص کمره د قرآن دپاره مقرر کړي. مونږ او تاسو ګورو غټ پټ کور جوړو، په هغې کې ځان دپاره د میلمنو دپاره بیټک جوړو، اجره جوړو، چمنې پکې کرو او
د ناشتې دپاره جدا کمرې، د روټۍ دپاره جدا کمرې، د یخنۍ دپاره جدا کمرې او د ګرمۍ دپاره جدا کمرې. دا خو جوړو، خو موږ او تاسو کله دا سوچ نه کو چې د الله د عظیم کتاب د راشه دې دپاره په کور کې یو جدا کمره جوړه کما، یو جدا ځای دې دپاره جوړ کما. سبا به زه مړ یم خو په کور کې به زما دا کمره چې د قرآن په نوم باندې ما جوړه کړې دا موجودې، په دې کې به زما بچي، زما راتلونکي نسل به پکې تلاوت کوي او الله به ما ته اجر رالیږي، اجر به ما ته الله را رسوي. نو په کور کې جدا یو ځای د قرآن دپاره جوړول پکار دي چې په هغې کې یو خاص وخت دا مونږ مقرر کړو چې په دې کې به د الله کتاب تلاوت کوو. مونږه کله چې مونږ او تاسو د قرآن تلاوت په کور کې شروع کو، زمونږ بچي به ګوري چې واقعي دا د الله کتاب دی او د دې تلاوت کول پکار دي. د بچو سره به دا مینه او شوق پیدا کیږي. کله چې د قرآن تلاوت کوئ نو خبرې اترې مه کوئ، په یو خاص انداز کې تلاوت کوئ. بچی راشي تا سره خبره کوي، بچی چپ که ورته ما سره خبرې مه کوه، دا ټیم زه د الله کتاب وایم، د الله کلام وایم. نو د بچو په زړه کې به د قرآن مینه او عظمت پیدا کیږي. بیا به زمونږ راتلونکی نسل دا ډمان اجراګان نه جوړیږي، زمونږ د راتلونکي د نسل د جنکو نه به ډمې نه جوړیږي، د راتلونکي نسل نه به زمونږ ټیک ټاکران نه جوړیږي، بلکې د قرآن ویونکي، د قرآن سره مینه کوونکي به ترې جوړیږي. الله رب العزت ته زمونږ په زړونو کې د قرآن عظمت پیدا کړي. قرآن ډېر عظیم کتاب دی. د قرآن په عظمت که موږ هر څومره خبرې وکړو دا به ډېرې کمې. عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني